أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بکر رضی الله تعالی عنہ د زمانې د مهماتو چې د باغیانو خلاف و ذکر روان وو. په دغه لړ کې د 11 مهم باره کې لیکل شوی دی چې دا مهم د مهاجر بن ابو امیه وو چې د یمن د مرتدانو باغیانو خلاف وو. حضرت ابوبکر یو اجنډا حضرت مهاجر بن ابو امیه له ورکړې وه او هغوی له دا حکم ورکړی و چې هغوی د اسودنسي د فوج مقابله وکړي او د ابنا مرسته دې وکړي چې ورسره قیس بن مکشو د یمن نورو خلکو جنګ کولو. هغه وخت په یمن کې دوه اهمې طبقې وې. یوه طبقه د اصلي اوسېدونکي وو د غزي چې د سبا او د حمیر خاندانونو سره تعلق لرلو او نور خلک وو چې د فارسیانو د نسل نو چې ابنا ورته ویل کېده. دا ابنا هغه وخت د یمن د ټولو نه مقتدر اقلیت وو او د یوې مودې راسې د یمن حاکم د کسرا د حکومت ماتحت وو، نو ځکه د حکومت اکثرې عهدې ابناو ته حاصلې وې. بهرحال لیکل شوي دي چې حضرت ابوبکر دا هدایت ورکړی و چې فارغ شي نو د کنده قبیلې مقابلې لپاره حضرموت ته ولاړ شي، یعنی حضرت مهاجر ته هغوی دا لیکلي وو. حضرموت د یمن نه د مشرق طرف ته یو لوی علاقه ده چې پکې ګڼ شمېر نورې علاقې دي. حضرموت او د سنا ترمنځ د 214 میلو فاصله ده. کنده د یمن د یوې قبیلې نامه ده او د حضرت مهاجر د تعارف باره کې لیکل شوي دي چې د هغوی نوم مهاجر بن ابو امیه بن مغیره بن عبدالله و او حضرت مهاجر بن ابو امیه د ام المؤمنین حضرت ام سلمہ ورور و. دی د بدر په غزا کې د مشرکانو له طرفه شامل شوي وو او هغه ورځ د دوی دوه وروڼه هشام او مسعود وژل شوي وو. د دوی اصل نامه ولید وه چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دا نامه د دې بدله کړې وه. بیا یو روایت کې دا راغلی دی چې حضرت مهاجر د تبوک د غزا نه پاتې شوي وروسته چې کله رسول کریم صلی الله علیه و وسلم واپس تشریف راوړو د دغه غزا نه، نو هغوی د حضرت مهاجر نه خفه وو. نو یو ورځ حضرت ام سلمہ د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سر وینځلو، نو هغوی دا عرض ورته وکړو چې ما ته څه شیز څرنګه فایده را رسولی شي چې تاسو زما د رور نه خفه یئ. او بیا حضرت ام سلمہ چې ولیده چې رسول کریم کې د نرمت او د شفقت آثار دي، نو هغوی خپل خدمتګار ته اشاره وکړه چې هغې حضرت مهاجر راوبللو.
حضرت مهاجر مسلسل خپل عذر بیانول تر دې چې رسول کریم دغه عذر قبول کو او تنه راضي شو او هغوی د کنده عمل مقرر کړ خو هغوی بیمار شوي نو هلته لا نړی شو نو هغوی زیات ته ولیکل چې هغې د دغې له خاطره دغې کار هم کوي او بیا چې هغوی وروستو هغوی ته شفا وشوه نو حضرت ابوبکر د هغوی د امارت تقرر پوره کو هغوی د نجران نه واخله تر د یمن آخري حدودو پورې حاکم مقرر کړ او د قتال حکم یې ورله ورکړی و ضحاک بن فیروز وایي چې د ټولو نه مخکې په یمن کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ارتداد شروع شوی و چې بانی یې ذوالخمار ابهله بن کعب و چې د اسود انسی په نامه بیا مشهور شوی و اسود انسی د یمن د قبیلې بنو انس سردار و او تور و نو ځکه اسود بلل کېدو په یو روایت کې د ده نامه د ابهله بن کعب په ځای اهله بن کعب بن عوف انسی بیان شوی ده د اسود انسی لقب ذوالخمار و ځکه چې هغه به هر وخت ځان نه یوه کپړه تاوه کړې وه او د ځینو په خیال د ده لقب ذوالخمار یعنی په نشې کې مست اوسېدونکي ملاویږي په ځینو روایتونو کې د ده لقب ذوالحمار بیانېږي او وجه دا بیانېږي چې د سره یو خر و چې د ورته ډېر څه ښودلي و چې کله به ده ته دا وی چې دا ویله کېده چې خپل مالک ته سجده وکړه نو هغه به سجده کوله او چې ناستې دپاره ورته به وویلی شو نو هغه به کېناستو او که ودرېدو دپاره به ورته وویلی شو نو هغه به ودرېدو د ځینو په خیال ده ته ذوالحمار به دې لپاره ویلی کېده چې هغه به دا وی چې کم تن چې په ما ظاهریږي هغه په خر باندې سوري بهرحال لیکلي دي چې اسود خپل لقب رحمان الیمن ایښودلی و لکه څنګه چې مسلمه خپل لقب رحمان الیمامه ایښودلی و او هغه دا چې په هغه وحي کېږي او هغه د دشمنانو د ټولو منصبونو وخت نه مخکې خبر شي اسود شودهباز و خلکو ته به عجیب و غریب شعبدې ښودلې د بخاري د روایت مطابق رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته په خوب کې مخکې نه دا ویلی شوي چې دوه د دروغو د نبوت دعویداران به راوځي نو حضرت ابو هریره بیانوي حدیث کې دا راغلی دي چې بین انا نائم اتیت بخزائن الارض فوضع فی کفی سواران من ذهب فكبر علي فأوحى الله إلي أن انفخهما فنفختهما فذهبا فأولتهما الكذابين الذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة یعنی چې زه ودوم نو مولد په خوب کې چې د ځمکې کونجیانې ماله راکړې شوي دي او زما په لاس کې 2 د سرو زرو کړۍ ایښودلې شوي دي نو دا په ما باندې دا خبره ډېره ګرانه وه نو خدای پاک ما ته وحي وکړه چې زه دې په دې باندې وپوکم په دې دواړو باندې نو ما پرې وپوکل نو هغه غیب شوې نو زه داسې پوه شوم چې د دې مطلب هغه 2 دروغجنان دي چې زه یې ترمنځ یم یعنې صنعا والا سودنسي او یمامه والا مسلمه کذاب د بخاري یو بل روایت دی حضرت ابن عباس بیانوي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم خپل خوب ویلو چې زه ودوم چې ما ولیدل چې زما په لاس کې 2 د سرو زرو کړۍ ایښودلې شوي دي په دې زه ناقلاره شوم ما دا بد وګڼل نو ما ته وویلی شو چې زه دې په دې دواړو باندې وپوکم نو هغه بیا والوته یعنې د خدای پاک له طرفه راته وویلی شو نو ما د دې تعبیر دا وکړو چې دا 2 دروغجنان دي چې زما خلاف به راوځي او راوي عبید الله وایي چې په دې 2 کې یو خو انسی و چې په یمن کې فیروز لګې شو هغه وجلی و او بل مسلمه کذاب و رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله ایرانی باچا کسرا ته د اسلام بلنې لپاره خط لیکلی و نو هغه غوسه شوی و او خپل ماتحت عامل د یمن بازان ته چې ځینې د ده نامه بادان هم بیانوي هغه له حکم ورکو
چې دغه تن یعنی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سر دی راوړي او دربار ته دی راورسي. بعضن 2 کسان د هغوی طرف ته د رسول کریم طرف ته روان که خو هغوی ورته وفرمیل چې خو زما خدای ماته دا ویلي چې ستا باچا د هغه د خپل د زوی د شروایه په لاس وژل شوی دی، یعنې د هغه زوی لږې شوی د خپل یعنې ستا باچا د خپل د زوی د لاسه وژل شوی دی او د هغه زوی د هغه په ځای په خپله باچا شوی دی. اوس ورسره بازان له د اسلام طرف ته بلنه ورکړه او دا یې ورته وفرمیل که ته اسلام قبول کړې نو همداسې به د یمن حاکم وی. نو دا خبره چې واورېده نو دواړه تنان واپس راغله او بازان ته ټوله خبره وویله او دغه دوران بازان ته هم دا خبر ملاو شوی چې واقعي داسې شوي دي کسرا د خپل د زوی د لاس په لاس وژل شوی دی او د هغه زوی د هغه په ځای په خپله باچا شوی دی. نو بازان چې کله د رسول کریم دا خبر ولیده چې پوره شوه نو هغه د اسلام دعوت قبول کو او رسول کریم بیا هغه شان هغه د یمن حاکم برقرار ساتلی و. او دغه خط باره کې او د دعوت اسلام باره کې چې کوم څه کسرا ویلو د باره کې حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم یو ځای کې لیکلي دي. هغوی وایي چې عبدالله بن حذافه وایي چې کله زه د کسرا دربار ته ورسېدم نو ما د دننه ورتلو اجازه وغوښتو چې راکړی شو او زه ورمخکې شوم او ما د رسول کریم خط کسرا په لاس کې ورکو نو هغه ترجمان ته حکم ورکو چې هغه د واورئ او چې کله ترجمان د هغه ترجمه وویله نو کسرا غوسه شو او خط وشلولو او رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې کله عبدالله بن حذافه راغله او دا خبره واورولو نو هغوی وفرمیل چې کسرا چې زما خط سره وکړه نو خدای پاک به د هغه بچایي سره هم داسې کوي. د کسرا د دغه حرکت وجه دا وه چې د عربو یهودیانو د هغو یهودیانو په ذریعه چې د روم د حکومت نه تښتېدلي وو او د ایران حکومت ته ورغلي وو او د رومي حکومت خلاف په سازشونو کې د کسرا مرسته هغوی کوله نو دا د کسرا ډېر نازولی وو او هغې کسرا د رسول کریم خلاف ډېر لمسولی وو او کم شکایتونه چې هغوی کول نو کسرا دا خیال وکړو چې دغه خط چې کوم و د هغه د هغې تصدیق کوي او په دغه خیال چې دا تن زما په حکومت نظر لري یعنې رسول کریم د کسرا په حکومت باندې نعوذ بالله نظر دی دا دغه خیال و. نو د دغه خط نه فوراً پس کسرا خپل د یمن گورنر ته یو چټۍ ولیکله چې مضمون یې دا و چې قریشو کې یو تن دی چې د نبوت دعوه کوي او خپلو دعوو کې ډېر مخکې کېږي لګیا دی نو فوراً د هغه طرف ته 2 کسان ولیږه چې دا راونیسي زما خدمت کې حاضر کړي. نو په دې بازان چې هغه د کسرا له طرفه د یمن گورنر و هغه یو فوجي افسر او یو سوار د رسول کریم طرف ته ولیږل او یو ختم د هغې طرف ته ولیکل او په خط کې دا و چې دا خط چېرته څنګه میلاو شي نو فوراً د دغه خلکو سره د کسرا دربار ته حاضر شي. او هغه افسر مخکې مکې ته لاړو طایف ته چې جوخت ورسېدو نو هغه ته معلومه شوه چې رسول کریم په مدینې کې اوسېږي نو بیا هلته هغه مدینې ته لاړو او مدینې ته چې ورسېدو نو هغه رسول کریم ته ووایي چې کسرا د یمن گورنر بازان له حکم ورکړی چې تاسو د گرفتار کې دغې په خدمت کې د حاضر کړی شي نو او که تاسو دغې د حکم انکار وکړو نو هغه به تاسو هم ووژني او ستاسو قام به هم ووژني او ستاسو ملک به برباد کړي نو ځکه تاسو ضرور موږ سره راشئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېده نو ورته وفرمیل چې ښه ته سبا له بیا ما سره راشه ملاو شه. د شپې هغوی خدای ته دعا وکړه او خدای ذوالجلال هغوی له دا خبر ورکړو چې د کسرا د ګستاخۍ په سزا کې مونږ د هغه زوی په هغه باندې مسلط کو. نو هغه کال د جمادی الاولی په 10 تاریخ د ګل په ورځ هغه به هغه وژني او ځینې روایتونو کې دا دي چې هغوی فرمایلي وو چې نن شپه هغه لګې شوی د هغې وژلی دی. ممکنه ده چې همهغه شپه د 10 جمادی الاولی شپه وي. نو چې کله سحر شو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه دواړه راوغوښته او د دغه پیشګویۍ نه خبر کا.
بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم بازان ته یو خط لیکلو چې خدای پاک زه خبر را کړی دی چې کسرا به د فلانې میاشتې په فلاني تاریخ ووژلی شي. او چې کله دا خط د یمن گورنر ته ورسېدو نو هغه وایي که دا رښتونی نبي دی نو همداسې به کېږي، د ده او د ده د ملک بیا خیر نشته. لږه موده پس د ایران یو جهاز د یمن بندرګاه باندې راغی سارو او د گورنر ته د ایران د باچا له طرفه یو خط ورکو او د هغې مهر چې د یمن گورنر ولیدو نو دا ووایي چې د مدینې نبي رښتیا ویلي وو، د ایران باچایي بدله شوې ده او په دغه خط باندې د یو بل باچا مهر دی. او چې کله هغه خط پرانیستو نو پای کې دا لیکلی وو چې د یمن گورنر بازان طرف ته د ایران د شرویا له طرفه دا خط لیکلی کېږي، ما خپل پلار چې پخوانی کسرا و هغه مې ووژلو ځکه چې هغه په دغه ملک کې د قتل و غارتګرۍ ور پرانیستی و او د ملک شریفان یې به وژل او په خلکو په ولس باندې به ظلم کولو. او چې زما خط تر تا راورسي نو فوراً ټول افسران نه زما د اطاعت تکرار واخله او دې نه مخکې زما پلار د عربو د یو نبي د ګرفتارۍ حکم چې کوم درلیږلی و نو هغه منسوخ وګڼه. نو بازان چې دا خط ولوستو نو دونه متاثره شو چې هغه وخت هغه او د هغه ملګرو اسلام قبول کو او هغوی د رسول کریم د خپل اسلام د قبلولو نه خبر کا. په دیباجه تفسیر القرآن کې دا تفسیر حضرت مسلم موعود لیکلی دی چې کله بازان مړ شو نو د هغه نه پس رسول کریم خپل امیران د یمن په مختلفو علاقو باندې عاملان مقرر کړ او معاذ بن جبل د یمن او د حضرموت د هغه ټولو علاقو معلم وو نو هغوی به د دغه ټولو ځایونو دوره کوله. اسود چې یو کاهن و او د یمن په جنوبي برخه کې اوسېده نو هغه په شعبده‌بازۍ کې په مسجع او مخالفه خبرو په وجه د خلکو توجه د ځان طرف ته راکاږلې وه او هغه د نبوت دعوه هم کړې وه. هغه به خلکو باندې دا ظاهرول چې هغه له یوه فرشته راځي چې هره خبره هغه ته وکړي او د دشمنانو چې کومې منصوبې دي او رازونه دي هغه ته ښکاره کړي. نو په دې د ساده او د جاهلانو خلکو یو ډېر لوی شمېر د هغه ګیر چاپېره راغونډ شو او اسودنسي اصل کې دا نارم لګولې وه چې یمن صرف د یمن د خلکو دی. نو د یمن خلک د قومیت د دغه نارې نه ډېر متاثره شوي وو. دغه ناره حضور فرمایي چې ډېره زړه ده، نن هم د استعمالیږي او په دنیا کې چې کوم فساد خور دی هم د دې په وجه دی. بهرحال چونکې په یمن کې اسلام لا پوره راسخ شوی نه و نو ځکه په دغه خلکو کې د پردي تسلط نه د آزادېدو لپاره دغه خلکو د پردي تسلط نه آزادېدو لپاره د اسود د قومیت چې کومه ناره وه هغې باندې لبیک ویل او هغه سره شو. او چې کله دا تشویشناکه اطلاعات مدینې ته ورسېده نو رسول کریم د موته د غزا د شهیدانو انتقام اخیستو او د شمالي طرف ته د حملې درولو لپاره حضرت اسامه بن زید چې کوم لښکر دغه په تیارو کې مشغوله وو. رسول کریم د یمن سردارانو په نامه پیغام ولېږلو چې هغې په خپل طور د اسد مقابله جاري وساتي او څنګه چې د اسامه لښکر فتحیاب راورسي نو هغه به د یمن طرف ته روان کړی شي. د اسودنسي په فوج کې 200 د سپاهیان په اس سواره وو او لوی فوج هغه جوړ کړی وو او په اوښانو باندې سواره د هغه نه علاوه وو. بیا وروسته د هغه اقتدار مضبوطېدو او د مزهج قبیلې چې کې د هغه قایم مقام امر بن مهدي کرب وو او دا د یمن مشهور شهسوار و شاعر او مقرر وو. د کنیت ابو ثور وو او 10 هجري کال کې هغه د خپل قبیلې د بنو زبید وفد سره د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوی او اسلام قبول کړی وو. خو بیا د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وفات نه پس دا مرتد شوی وو خو بیا د حق طرف ته رجوع کړی وو او په جنگ قادسیه کې د ډېرې کارنامې ترسره کړې وې او د حضرت عمر د خلافت په آخري ورځو کې دا بیا وفات شوی وو. بهرحال لیکلي دي چې اسودنسي مخکې د نجران په خلکو حمله وکړه او حضرت عمرو بن حزم او خالد بن سعید دلته نوم باسل
او بیا دې نه پس هغه په سنا باندې حمله وکول ته حضرت شهر بن بازان دغه مقابله وکړو خو هغوی شهید شو او حضرت معاذ بن جبل هغه ورځو کې هم په سنا کې وو خو دغه صورتحال په وجه د حضرت ابو موسی هغوی لاړه معرب ته او هلته نه هغوی دواړه حضرت موت ته لاړه نو دغه شان اسود انسی د یمن په ټوله علاقه باندې قابض شو اسود انسی د حضرت شهر بن بازان د شهادت نه پس د هغې اهلیې سره په زور وادم کړی و چې نامه یې مرزبانه یا د ځینو کتابونو مطابق آزاد وه او په دې کې حضرموت او د یمن مسلمانانو طرف ته د رسول کریم خط ورسېدو چې پکې ورله حکم ورکړی شوی چې هغې د اسود انسی سره د جنګ وکړي نو ځکه دغه مقصد لپاره حضرت معاذ بن جبل ودرېده او په دې د مسلمانانو زړونه مضبوط شو جشنس دیلمی وایي چې وبر بن یوحنس د رسول کریم خط مونږ له راوړو جشنش دیلمی نامه په ځینې ځایونو کې جوشش دیلمی هم بیانه شوې ده بهرحال دی په هغه خلکو کې شامل وو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د اسود انسی وجلو لپاره یمن کې خط لیکلی وو او هغوی د فیروز او د زوی سره یو ځای بیا هغه وجلی وو د وبر بن یوحنس نامه وبر بن یوحنس هم بیانه شوې ده او هغه ابنا یمن سره تعلق لرلو او په 10 هجری کال کې هغه د رسول کریم په خدمت کې حاضر شوی وو او اسلام یې قبول کړی وو هغې بیانې چې په دغه خط کې رسول کریم موږ له حکم راکړی چې موږ د په خپل دین باندې قایم اوسو او د په جنګ یا په هیله د اسود خلاف د جنګ کاروایی دی وکړو نو موږ او بیا دا هم چې د هغې پیغام د موږ خلکو ته ورسوو هغو خلکو ته چې هغه وخت په اسلام باندې راسخ وي او د دین د حمایت لپاره تیار وي موږ عمل وکړو خو موږ دا وکته چې د اسود خلاف کامیابېدل ډېر ګران وو ډیشنش دیلمي بیانې چې یوه خبره موږ ته معلومه شوه چې اسود او د قیس بن عبد یغوث ترمنځ څه ناچاکي راغلی ده نو موږ دا سوچ یا کوم هغې کې څه خفګانونه پیدا شوي دي نو موږ دا سوچ وکړو چې قیس ته خپل د ژوند خطره ده نو قیس بن عبد یغوث په نامه او نسب باره کې اختلاف دی او د یو قول مطابق د نامه حبیره بن عبد یغوث و دا ویل کېږي چې عبد یغوث بن حبیره و خو بهرحال ابو موسی وایي چې دا قیس بن عبد یغوث بن مخشوع د یو قول مطابق دا دوی صحابي نه بلکې د یو بل قول مطابق نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ملاقات او هغې نه د روایت کولو اعزاز ورته ترلاسه دی دوی اسود انسی په قاتلانو کې شامل وو او د امر بن مهدی کرب خوري وو دوی په یمن کې چې کم خلک مرتدان شوي کې دي شامل خو بیا وروسته دوی اسلام قبول کړی وو او د عراق په فتح او په جنګ قادسیه کې د دې ډېر نمایانه نوم راځي دوی په جنګ نهاوند کې هم شامل وو او په جنګ صفین کې حضرت علي په همراهۍ کې دي شهید شوي وو جشنش دیلمي لیکي د جشنش دیلمي وایي چې موږ قیس له اسلام بلنه ورکړه او هغه ته د رسول کریم پیغام ورسولو نو هغه ته داسې محسوسه شو لکه موږ د اسمان نه راکوز شوي وو نو ځکه هغه فوراً زموږ خبره ومنله همدغه شان موږ نورو خلکو سره هم خط و کتابت وکړو او مختلف قبایلي سرداران هم د اسود مقابلې لپاره تیار شوي وو او هغوی د خط په ذریعه موږ سره د مدد وعده کړی وه او موږ ورته په جواب کې ولیکل چې تر څو چې موږ آخري فیصله ونه کړو او دوی له جواب ورنه کړو تر هغې به هغوی د خپل ځای نه حرکت نه کوي ځکه چې د رسول کریم د پیغام را رسېدو نه پس ته د هغې په وجه د اسود خلاف کاروایی اوس ضروري شوې وه نو رسول کریم دغه شان د نظران ټولو خلکو ته د اسود معاملې باره کې لیکلي وو او هغوی د هغې خبره منلې وه او چې کله دا خبره اسود ته ورسېده نو هغه ته خپل هلاکت ښکارېدل شروع شو جشنش دیلمي وایي چې زما ذهن ته یو خبره راغله او زه د اسود ښځې آزاد له ورغلم چې د شهر بن بازان کونډه وه او اسود د شهر بن بازان د وجلو نه پس هغې سره واده کړی و نو ما
هغې ته وریاد که چې د اسود په لاس د هغه وړومبی خاوند حضرت شار بن بازان شهید شوی او دغه چې کوم د خاندان نور خلک وو هغه هم وژل شوي او دغې په خاندان باندې چې کوم ذلت راغلی و چې کوم ظلمونه شوي هغه مې ورته رایاد که نو هغه د اسود خلاف او مدد لپاره مې ورته وویل نو هغه ډېر په خوشحالۍ تیاره شو هغه دا وویل چې قسم په خدای زه اسود د خدای ټولو مخلوقاتو کې ټولو نه بد ګڼم دا د خدای د یو حق احترام نه کوي او نه د خدای چې کوم څیزونه حرام کړي دي د هغې څیزونو نه څه اجتناب کوي نو چې کله ستا اراده وي نو ما به خبر کړي او زه به د دې معامله کې یو تدبیر کوم او آخر یو مکملې منصوبه بندۍ سره د اسودنسي هم د دغه ښځې تایید سره یو شپه اسودنسي ووژلی شو دغه په محل کې دی داخل شو هغه یې وژلی و او چې کله سهار شو نو د کلا په دیوار باندې د یو امتیازي نشان سره دا आवाज ورکړی شوی چې مرتد باغي اسود خپل انجام ته ورسېدو نو مسلمانانو کافران د قلا ګرد چاپېره راغونډ شو بیا چې سهار بانګ هغه ووایي او دا یې ووایي چې اشهد ان محمد رسول الله نو زه دا ګواهي زه ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د خدای رسول دی او اسودنسي د دروغجن دی او بیا د هغه سره د خلکو مخې ته ورلړه کو نو دغه شان دغه فتنه د 3 میاشتو پورې او د یو قول مطابق 4 میاشتو پورې د ختم شوه او ټول عمال او امیران په خپلو علاقو کې د معمول مطابق په عمل کې مصروف شو او حضرت معاذ بن جبل به د دې امامت کولو د اسودنسي د قتل او دغه د فوج د شکست او دغه فتنې د اختتام خبر رسول کریم ته چې ورسېدو حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ولېږلی شو نو د هغې نه مخکې هغوی وفات شوي وو او دا هم روایت دی چې خدای پاک رسول کریم ته د وصال نه مخکې د اسودنسي د قتل خبر د وحي په ذریعه هم هغه شپه ورکړی و چې په کومه شپه هغه وژلی شوی و نو هغې نه به بل سهار هغې د صحابه د دې نه خبر کړو دا یې ورته ویلو چې فیروز لګې شوی د هغې وژلی دی حضرت ابوبکر د خلافت په منصب باندې فایز شو نو ټوله نه وړومبی خوشخبري چې کومه ورته میلاوه شوه د هغه د اسودنسي د قتل خوشخبري وه او کله چې دغه د قتل خبر په کومه شپه چې را رسېدلی و رسول کریم ته هم هغه سهار هغې وفات شوي او د یو روایت مطابق چې کله د اسود د قتل خبر چې چا راوړی و هغه مدینې ته ورسېدو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی تدفین روانو او یو روایت دا چې د اسود د قتل خبر چې رسول کریم چې کله وفات شو نو د هغې د 12 ورځو پس ته مدینې ته را رسېدلی او چې کله حضرت ابوبکر خلیفه منتخب شوي وو او په مختلفو روایتونو د باره کې خو بهرحال دا هم د دغه ورځو خبره ده د 8 یا د 10 ورځو پس یا بیا وروستو مخکې یا وروسته 8 یا 10 ورځې مخکې یا وروستو د اسود د قتل نه پس په سنا کې د مخکې په شان د مسلمانانو حکومت قایم شو خو بیا په یمن کې یو ځل بغاوت شوی و او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه چې کله د یمن خلک خبر شو نو هغه حالات چې ښه کېده هغه بیا خراب شو قیس بن عبد یغوث چې فیروز او بازوی ځان سره او د اسود ځان سره کړي و اسود نه باغی شوی و او یا چا په تعاون اسود وژلی شوی و هغوی بیا د اسلام د وفادارۍ نه منحرف شو لایق و اولو العزم سړی و د قومي عصبیت نه سرشاره و په یمن کې د فارسیانو اقتدار همیشه د هغه نه خوښ او د هغې د خاتمې نه پس ته هغه د ابنا خوشحالي او د هغې اجتماعي او اقتصادي برتري دا په خاوره کې مګل غوښته یو کامیابه فوجي لیډر هغه د مخکې نه و نو ځکه هغه د اسود چې کوم فوجي لیډرانو هغه سره استاز بازو کو د ابنا د ملک نه د ویستو منصوبې جوړه کړه او فیروز او بازوی دواړو سره هغه تعلقات خراب کړ او بازوی په دوکه ووژلو او فیروز ډېر په ګرانه د قتل نه بچ شو فیروز حضرت ابوبکر د خپل او د ابنا د وفادارۍ نه هغوی خبر کو خواست یې وکړي چې زموږ مدد وکړو موږ د اسلام لپاره هر قربانۍ له تیار یو لیکلی شوي چې کله رسول کریم وفات شو نو د حضرموت په علاقو باندې د هغې عامل زیاد بن لبید و حضرت زیاد بن لبید صحابي و او د حضرت زیاد یو زوی عبدالله
په اکبر ثانیه کې د اویاو اصحابو سره هغوی حاضر شوي د رسول کریم په خدمت کې اسلام قبول کړی و. د اسلام قبلول نه پس چې هغوی کله مدینې ته راغله نو هغوی راتلو سره خپل قبیلې بنو بیازه چې کوم بوتان هغه مات کړه چې کوم بوتان د هغوی پرستش کولو او بیا هغوی مکې ته لاړل. رسول کریم له ملته عیسی روان تر دی چې هغوی د مدینې طرف ته بیا هجرت وکړو نو هغوی بیا هغوی سره هجرت وکړو. نو ځکه زیات مهاجر انصاري به ویل کېده یعنی مهاجر شوي مو بیا انصاري مو. حضرت زیاد د بدر احد خندق په ټولو غزواتو کې رسول کریم سره وو او رسول کریم چې کله مدینې ته رسیدلی وو او د بنو بیازه د مالې نه تېرېده نو حضرت زیاد ورته اهلا سهلا ویلي وو د ایسارېدو لپاره ورته خپل کور وړاندې کړی وو. نو رسول کریم فرمایلي چې زما اوښه ازاده پرېږدئ دا به پخپله خپل منزل ولټئ. په محرم 9 هجري کال کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صدقې او زکات راغونډولو لپاره بیل بیل موصلین مقرر فرمایلی وو. نو حضرت زیاد د حضرموت د علاقې موصل مقرر فرمایلی وو. حضرت عمر تر دوره پورې هغوی په دغه خدمت ماموره وو او د دغه منصب نه سبکدوشه کېدو نه پس هغوی په کوفه کې سکونت خپل کړی وو. ملته په 140 هجري کال کې هغوی وفات شوي وو. بیا د حضرت مهاجر د نجران طرف ته د روانګۍ باره کې لیکلي دي چې د حضرت ابوبکر صدیق چې کوم 11 لښکرونه تیار کړي وو هغې کې د ټولو ناخرني لښکر د حضرت مهاجر بن امیه وو چې د مدینې نه د یمن طرف ته روان شوی وو او دې سره د مهاجرو د انصارو صحابه یو دسته هم وه او کله چې دا لښکر د مکې نه تېرېدو نو عتاب بن اسید رور خالد بن اسید هم وردی سره شو د مکې امیر او چې کله دا لښکر د طایف نه تېرېدو نو عبدالرحمن بن عاص د خپلو ملګرو سره په دغه لښکر کې شامل شوي وو. همدغه شان په لاره کې مختلفو قبیلو خلک په دغه لښکر کې شاملېدو نو دا یو ډېر لوی لښکر جوړ شوی چې ورمخکې کېدو. د عمر بن مهدي کرب او د قیس بن مکشوف ګرفتاری باره کې لیکلي دي لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی چې عمر بن مهدي کرب د خپل بهادرۍ او د طاقت په خیال د اسلامي حکومت خلاف بغاوت کړی وو او قیس بن عبد یغوث هم ځان سره ملاو کړی وو. دا دواړه به هرې قبیلې ته تله او هغوی به د مسلمانانو خلاف لمسول او د بغاوت لپاره به هم آماده کول. نو نتیجه دا شوه چې سبا د نجران د هغو عیسایانو نه چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره لوز کړی وو او د حضرت ابوبکر په دور کې هم په خپل معاهده قایم وو باقي ټولو قبیلو د عمر بن مهدي کرب مرسته کړې وه او د مسلمانانو خلاف را پاڅېدلي وو. دا د خدای پاک قدرت وو چې کله د یمن خلک د حضرت مهاجر د دغه لوی لښکر د یمن طرف ته د راتلو نه خبر شو نو هغوی ډېر ناقلاره شو او دوی دا سوچ کولو چې د حضرت مهاجر د لښکر د مقابلې توان به دوی کې نه وي او دا خلک لا هم په دغه کیفیت کې وو چې د هغوی سرداران قیس او عمرو بن مهدي کرب یو بل نه خفه شو او د دې نه باوجود چې هغوی د حضرت مهاجر سره د مقابلې لوز کړی وو دواړه د یو بل خلاف یو بل ته نقصان رسولو په کوششونو کې مصروفه شو او آخر عمرو بن مهدي کرب دا فیصله وکړه چې هغوی به مسلمانانو سره شاملېږي او یوه شپه هغه خپلو ملګرو سره د قیس په رهایشګاه حمله وکړه هغه ګرفتار کو د حضرت مهاجر مخې ته پیش کو خو حضرت مهاجر سره په قیس ګرفتاری باندې اکتفا ونه کړه بلکې ورسره هغې عمرو بن مهدي کرب هم ګرفتار کړه او هغه د دواړو حالات حضرت ابوبکر خدمت کې ولیکل او دا دواړه هغې ته ولیږل. قیس او عمرو بن مهدي کرب حضرت ابوبکر له راوړی شو او حضرت ابوبکر هغې ته وایي چې تاسو د خدای پاک په بندګانو باندې ظلم کولو زیاتۍ کولو هغې وجل او تاسو مؤمنان پرېښي وو او مشرکان او مرتد باغیان هم ملګري کړي وو نو که د هغه څه واضحه جرم میلاو شوی وی نو حضرت ابوبکر د هغه د وجلو اراده کړې وه. قیس د بازویه د قتل سازش او هغې کې د شاملونه صفا انکار وکړو دا داسې کار و چې په پټه شوی و نو
نو دې باره کې چونکې واضح ثبوت نه و د قیس خلاف، نو حضرت ابوبکر هغه نه اعراض وکړو، پرېښودو. حضرت ابوبکر عمر بن مهدي کرب ته ووایي دغه باره چې راغلو چې تا د رسوایي نه محسوسېږي چې هره ورځ ته شکست خورې یا ستا ګیر چاپېره ګیره تنګه شي، نو که ته دغه دین مدد کوې نو خدای پاک به تاله اوچتې مرتبې درکړي. او بیا هغه آزاد که او دی دواړه یعنی عمرو او قیس دی د دې قبیلو ته ورکه. او عمرو ووایي چې یقینا زه به اوس د امیر المؤمنین نصیحت ضرور قبلوم او بیخي به دا غلطي بیا نه کوم. نو چونکې د دواړو خلاف څه واضح ثبوتونه نه وو، نو ځکه د دې د سردارۍ په وجه او د دې د علم په وجه دی معاف کړی شو. دغه خلکو د معافی په ذکر کې حضرت ابوبکر باره کې یو سیرتنګار لیکلی دی چې ابوبکر ډېر دوراندیشه، جوور بصیرت لرونکی او په انجام باندې نظر لرونکی انسان و. چېرته به چې سختۍ ضرورت و هلته به دوی سختي کوله، چېرته به چې د عفو درګذر ضرورت و نو هغوی به د عفو د درګذر نه کار اخیستو. هغوی دا شوق لرلو چې د قبایلو چې کم خواره شوي خلک د دې د اسلام د بیرغ د لاندې راغونډ کړي. او د هغوی حکیمانه سیاست دا و چې د قبایلو چې کم مخالفین دي مشران، هغوی چې د حق طرف ته واپس شي نو بیا د هغې سره د درګذر وکړی شي. او چې کله هغوی د یمن مرتدان چې کم و د هغه قبیلې چې تابع که، نو هغوی ته یو خیله چې د اسلام سلطنت سطوت لري، غلبه لري او مسلمانان عزت او فتحمندۍ قوت لري، او د هغې عظمت او پیشقدمۍ مشاهده ورباندې وکړه او قبایلو اعتراف وکړو او د اسلامي حکومت تابع شو او د خلیفۃ الرسول اطاعت قبول کو. نو هغوی حضرت ابوبکر بیا هم دا مناسبه وګڼله چې دې سره د دې تالیف دې وکړی شي، د سختۍ په ځای د نرمۍ او د رفق سلوک د ورسره وکړی شي، د هغوی سزاګانې ختمې کړي، هغې سره نرمې خبرې وکړي او د قبایلو دننه د هغې چې کوم نفوذ او اثر و هغه د اسلام او د مسلمانانو ښېګړې لپاره استعمال کو. د هغې لغزشونه ورته معاف کړه، هغوی سره حسن سلوک وکړو. او قیس بن عبد یغوث او عمرو بن مهدي کرب سره هغوی هم دا سلوک کړی و. دا دواړه د عربو بادران وو او خیران خلک وو. د هغوی ضایع کول د حضرت ابوبکر خوښ نه وو. هغوی د دغه خبرې کوشش وکړو چې دوی د اسلام لپاره د خالص کړي او د اسلام او د ارتداد ترمنځ چې کوم تردد د هغې د دینه لرې کړي. ابوبکر عمرو بن مهدي کرب رها که او بیا د هغې نه پس عمرو هیچرې بیا مرتد نه شو بلکې اسلام یې قبول کو، ښه مسلمان په طور هغه ژوند تېر کړی و او خدای پاک د هغه بیا مدد کړی و او په اسلامي فتوحاتو کې هغه یو اهم کردار بیا لوبولی و. قیس هم په خپلو اعمالو باندې بیا پښیمانه و. حضرت ابوبکر هغې معاف که او د عربو دا دواړه چې کوم بادران وو د دې د معاف کولو ډېر ژور اثرات ظاهر شوي وو. او حضرت ابوبکر دغه شان د خلکو زړونه ښه کړي وو چې د ارتداد نه پس د ویرې یا د لالچ د هغو خلکو زړونه جوړ کړي وو چې د ارتداد نه پس د ویرې یا د لالچ په وجه اسلام ته راغلي وو. هغوی اشعث بن قیس هم معاف کړي وو. دغه شان هغې د خلکو زړونه اسیر کړي وو او د هغوی د زړونو مالک هغوی جوړ شوي وو. او په مستقبل کې بیا هم دغه خلک د اسلام د نصرت او د مسلمانانو د قوت ذریعه شو، یعنی څه زور نه و بلکې هغوی د زړه نه اسلام قبول کړی و، د حضرت ابوبکر اطاعت یې کړی و. حضرت مهاجر د نجران نه د لهجه علاقې طرف ته روان شو چې کله د هغې په اس چې کوم سواره خلک و هغوی چې هغه خلک چې کوم ډله هغې ګیر چاپېره راغونډ شو نو هغوی د امان خواست کړی و، خو حضرت مهاجر هغې له امان ورکولو نه انکار وکړو. په دې دغه خلک په دوه ډلو کې تقسیم شو. په دې کې یوه ډله د حضرت مهاجر سره په عجیب مقام کې مقابله دغې شوې وه. عجیب هم دا یمن کې یو ځای دی. د حضرت مهاجر چې کوم نور سپایان وو هغې د حضرت عبدالله په قیادت کې د اخابس په لاره دغه له خلکو سره دې مقابله کړې وه او د چې کوم خلک د دشمنان چې کوم تښتېده هغې وجلي وو. د یمن علاقې علاب کې د بنو اک چې کله بغاوت کړی و نو هغې له د اخابس نامه ورکړی شوې وه او په دغه لاره او په کومه لاره دغه بدباطن او خبیث فطرت خلکو سره چې جنګ شوی و
نو دته بیا طریق الخابس نامه ورکړی شوی و. د حضرت مهاجر سنا رسېدو باره کې لیکلی شوي دي چې حضرت مهاجر د عجیب نه روان شو ان تر دې چې سنا ته ورسېدو بیا هلته نه چې کوم متفرقې قبیلې وې چې تښتېدلې وې د هغې د تعقیب حکم یې ورکړی و مسلمانانو په هغې کې په چا باندې چې کابو بیا مونږ نو هغه یې ووژل او یو سرکشن بیا معاف نه کول. البته سرکشانو نه علاوه چې چا توبه وکړه نو د هغوی توبه قبوله کړې شوه او چې چا چې جنګ کول او ظلم کول نو هغوی معاف نه کړی شو خو باقیان معاف کړی شو. او د تیرو حالاتو مطابق دوی سره سلوک شوی همدغه شان د اصلاح چې چا له طرفه د اصلاح امید و. دا بیان د حضور فرمایي او بل چې کوم څه تفصیلي بیان دی نو زه کوم دلته به دا بند کوم انشاءالله آینده به بیانېږي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.